اسی وشو د هجرت په څلورم کال باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لس کسان صحابه کرام د دې لخر تیار کو ورکوټه ټولګي او په دې باندې مشر ک عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ او په دې کې خبیب رضی الله تعالی عنہ هم د قرآن عظیم شان حافظ هم دی او انتهایی تقوا دارا تهجد گزارا من گزارا روزنیون کې صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره انتهایی درجه مینم د اوس بدر ته پته ولګي چې څنګه مینه د اوس بدر ته ثابت شي دا لس کسان ولېګل دي ته غزوه رجیع وای دا ولېګل او کله چې غصفان ته ورسېدل بین المکه وغصفان یو علاقه ده او الته زید حذیل ورته او په دې کې یو قوم سیده بنو لحیان ورته ویل دوی ته خبر شو چې لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لس مسلمانان را روان دي او د دوی مخه نیول غواړي او راځي پیسې بم تیوالو زغری بم تیوالو توری بم تیوالو اسونه بم تیوالو او وبې نیسو یا به ملکو دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنانو بنو لحیان او خرج به کو همدا قرنګي ورپسې شو دوی سل کسان شاسواران دي قوم برابر کړل توری نیزي اسونه ورتا تکړه اسونه ورکړل او دا خلک په جنگ کې تکړه وس لس او سل د دې چرته کیږي او علاقه مستا خپل ده ورپسې شو چې ورپسې شو پیدا نه کړل دې کې یو د کافرانو کې یو سړی پزمکه باندې څو ګوري چې زړی پراته دي د کجورو زړی پراته دي غیر اوچت کړل چې بوی کړ خلې ته واچول ودا د مدینه منورې د یسرب د کجورو زړی دي او په دې لار باندې د مدینه منورې خلک تللی دي تازه زړی پراته ورپسې شو خلک پیدا کړ کله چې عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ داخله کولیدل چې دا خو د پلان کې قبيله خلک دی او ظالمان دي او غداران دي نو مونږ یې یو غونډې ته وختل دوی ته ګر چاپی رتاو شو ورته وی را کوشي سم درته نه ویو عاصم بن ثابت د لخر مشر رضی الله تعالی عنہ ټول مرګرو ته یو کس ورکوز نشي دوی ګوره دوه کبازان دي هغه په دغه شو گزارونه شروع کړل او وکسانی شهیدان کړل او د لخر مشر عاصم رضی الله تعالی عنہ دام شهید شو دا رسول پاره زمارو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم باندې تلیو دا د څه لپاره تلیو دا د کلمې د لړوالي لپاره تلیو د دې خزه بچی نو د دې ژوند سره مینا نه وا د دې بدن ته په غشو او په نيزو باندې تکلیف نه رسیده وای وروره ولې نه رسیده خو د څه لپاره د اسلام لپاره ودیو موتا د اسلام لپاره 2 رکعات تراویح نشو کول ولې وای دا صحیح سنت نه دی راشه دا صحابه کرام څه کوي دوی په 2 رکعات باندې ځان قرباني اې 3 کسانی ونیول چاغو کسان شهیدان شو دي درو ول مونږ ملکی ګوس راکوش ورته دوی ورته قسم وکړه چې مونږ تاسو ته هیڅ سم نه ویو راکوش راځي سم درته نه ویو د غدری صحابه کرام راکوشو په دې کې یو زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنہ دی او یو خبیب رضی الله تعالی عنہ دی دا عظیم مجاهد د اسلام د پاره عظیم قربانی وس ورکي وقت صرف دی قصې ته چې قربانی ورکي څنګه قربانی خبیب رضی الله تعالی عنہ ورکي دې کې دا پدریو کې یو کس دا ویل دوی چې څنګه را کوس کړل بس دوی خپل هغه وا د خلافي وکړه کافر دی کافر د مسلمان دوست نشي جوړې نو دا دوی د لیندونه د خپل لیندونه دغه هغه ربړونه دا کولاو کړل هغه تارونه او دوی درې واله په وتړل لاسونه په ورته وتړل دې کې د دریو کې یو صحابي ځان سره ویل شيرا دوی خو اوله غداری دا شو لزه دوی سره نه زمراخ کوي په تورو په نيزو باندې و په دې دریو کې یو شهید ک دوه پاتې شو زید ابن دسنا رضی الله تعالی عنہ خبیب رضی الله تعالی عنہ دا ویول مکه مکرمه ته او الته خرج کړل کله چې د آغا کافر بچی خبر شو چې ما درته ویلو حارث ابن عامر چې دی خبیب رضی الله تعالی عنہ د بدر د جنگ په ورځ باندې هغه مردار کړو داغه بچی چې خبر شو غټ کارم کړی دی او په اوچت قیمت باندې د دې خلکو نه څوک واغست خبیب رضی الله تعالی عنہ راځي د خپل پلار په بدله کې بینن قتل کو راځي چې مسلمانانو دا مورال د مسلمانانو د عقیده کمزوري کو داسې قتل باندې به قتل کو او پته ورته نشتا چې دا داسې ځوان صحابي دی چې دا به ټوټه کوي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه با د زړه نه ونه باسي ګیره کو دا د محرم والحرام میاشوا نو کافرانو بم د دې میشته عزت کاو په دې کې دانه قتلاو بس دای د عقبه ابن الحارث دا دغه حارث زوی دی هم دای وس قتلې دو واغستو په خپل کور کې قید ک
د دې حارث ښځه یا د دې حارث لور چې زینب نومو دوی به ورته ولاړو دا په هتکړو باندې کلک تړلی دی د اوستنې پورې او ده به داسې اواز کې تلاوت کو چې د خوا او شا زنانه او ماشومان دیوالونو سره به ولاړو د قرآن عظیم الشان تلاوت به یې اورېده. ده به په دې هتکړو کې چې موقع به ورته ملاو شوه نو مونځونه به یې کول اودسونه به یې کول تلاوتونه به یې کول او غلامان یې پې ودرولي دي تورې ورسره وې چې دا چېرته کوم خوا سره د دې هتکړو لال نشي. دغه زنانه به یې نګراني کوله. دا دغه سړي لور ده خبیب رضی الله تعالی عنہ چې څوک وجلی و. محترمو دغه زنانه خپله وی قسم په الله وی د درې خبرې وکړلې یو دا وی ما باندې به صفا اوبه څکئ ګنده اوبه به راباندې نه څکئ د ښایسته چیني اوبه راباندې څکئ زما نیزبین دی او داسې نیزبین په هتکړو کې تړلی څه دپاره وایه د اسلام دپاره تړلی دی ډېر نیازبین دی وی ما باندې به تاسو خوږې ښایسته اوبه څکئ بېکاره تروي اوبه به راباندې نه څکئ. دویم نمبر د بوتانو په نوم باندې چې کومه ذبحه تاسو کوئ د هغې غوښه به په ما د الله دپاره نه خورئ. وګوره اوس هم خپل ایمان ساتي که نه هغه مضطر دی هغه ګیر شوی د اکراه په حالت کې دی په دې وخت کې چې هر څه په ده باندې خوري دی خوړلی شي اسلام اجازت ورکړي خو نه د الله دپاره وایي هغه حلاله او ذبحه هغه څاروی چې د غیر الله په نوم باندې ذبحه شوی د دې غوښه به په ما باندې نه خورئ. او دریم اخري فرمایش مې دا دی چې کله ما قتل کوئ او ما اعدام او پانسۍ ته بوځئ نو ما به خبر کړي یو ورځ دوه مخکې ښایسته اوبه به یې پیسکلي او رښتې هم د بوتانو والا د بوتانو په نوم چې کومه غوښه څاروی ذبحه شوې دا غوښه به هم پرې زما وروره نه خوړله. د د شهادت نه یو ورځ مخکې دته وایي چې سبا تا بوځي غالبا چې څلورم د سفر د میاشتې و د سفر د میاشتې څلورم تاریخ و او دته ویل چې سبا به خلک داسې اوازه کوي چې تا به بوځي او قتل کوي به دي او د شهادت مقام ته به دې رسوي. دغه کافره ښځه ورته وایي تا نه پرېږدي دا کافره ښځه دې دومره متاثره شوه دا خپله وایي وی خبیب رضی الله تعالی عنہ به چې کله ما ناڅاپي ولیده نو په لاس کې به یو غټه د انګورو غوشه وه والله وی په دې وخت کې په مکه مکرمه کې او په ټول عربو په جزیره کې انګور په دې وخت کې نه و د انګورو وخت به نه او د سره به انګورو ناشنا میوې به وی ما د سره لیدلې د سره به ناشنا خلکو خبرې کولې د ده مسکا او خندا چې درته ویم وی ما ویل چې دا د الله والا کس دی وی ما ورته ویل چې سبا دې بوځي وی دا په مسکا شو او راته ووایي چې ما ته یو چاړه راوړه چې زه پې دا اضافي ویښتان خپل لرې کړم ځکه دا زموږ دین موږ ته حکم کوي چې ځان به صفا ساتئ. وی دته ما یو تیره چاړه ورکړله د صفایي دپاره وی دې وخت کې زما یو زوی دی ماشوم دی په خپوړو باندې دته ورغې د لاسونه هم کولاوي او د سره چاړه په لاس کې ده او زما ماشوم بچی هم ورغې او دا ماشوم لاړ او د ده په دې ورون باندې کېناسته وایي چاړه در په لاس کې داسې نیولې ده او ماشوم یې په ورون باندې کېناسته او ماشوم یې داسې خپلې غېږه کې ونیو. وایي زما د خولې نه چغه ووته چې دا ماشوم خو زما دشمن ته ورغې او دا به اوس په ده باندې چاړه کېدي او د ځان نه مخکې به دا ماشوم مړ کړي چې ما مړ کوئ چې ستاسو دا ماشوم خو هم زه مړ کړم یا شا به ما پرېږدئ که نه دا ماشوم مړ کوم. وایي چې هغه زما رنګ ته ولیدل ما ته وایي چې ته ولې ویرېدې ما ورته چې زما ماشوم درغې او تا سره په لاس کې چاړه ده وایي پام کوه د عقبه لوري په دې ونه یېرېږي ما درس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ویلی دی موږ په ماشومانو باندې ظلم نه کوو موږ بزدلي نه کوو موږ بې غیرتي نه کوو چاړه یې وایي راګزار کړه او ماشوم ته یې دیکه ورکړه چې ورځه مور ته دي. وایي ما ویل داسې انسان دا کوم انسان دی دا خو فرشته مزاج دی دا د صحابه کرامو اخلاق دي دا د صحابه کرامو کرامت دی او دا د صحابه کرامو توره ده. خلک رالل څلورم تاریخ دی د سفر د میاشتې او هغه خلک چې په جنگ بدر کې د هغو پلاران مردار شوي دي ټولو سره توري دي او نیزې دي او چاقوان دي ورسره او د وخت سره ورسره د وخت مطابق ورسره خطرناک وسایل دي راغلل او خبیب رضی الله تعالی عنہ راکولاو کو په زنجیرونو باندې کلک تړلې دی په خپو کې اتکړۍ په لاسونو کې اتکړۍ په مرۍ کې اتکړۍ لکه ازمرۍ چې څوک کلک کلک وتړي یرتي کوي رعب کې ترازي ورته وایي تا مونږ بوځو وایي نن دې اعدام کو پانسي کو دی نو څه وایي ورته که ما تا وایي ورته وایي یو خواهش مې دی نو کافران څه وایي چې ده به څه خواهشي بچي به ځان ته راغوالي ښځه به راغوالي څه روټۍ به غواړي انګور به غواړي فروټ به غواړي خو اوبه به غواړي پی بس کې څه خواهش دی
نو څه وایي دا دغه خواهش څه دی د صحابي نه د خېټې خواهش نه دی د بچو سره د ملاقات خواهش نه دی دنیایي خواهش نه دی اخروي خواهش دی څه وایي ورته ناشنا الفاظ وایي تاسو به حیران شئ ان شئتم ای کافرانو که ستاسو خوښئ ان تترکوني چې ما که چېرته پرېږدئ فاصلي رکعتین قبل مسرعي یو 2 رکعته مونځ به وکړم د خپل مرګ او پانسۍ نه مخکې څومره ناشنا خواهش دی موتا په خلکو باندې مونځ بندو په ځوانانو باندې او صحابه کرام د مرګ په وخت کې کم خواهش لري چې 2 رکعته مونځ به وکړم ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصلاة قرة عیني مونځ دا زما د سترګو یخوالی دی مونځ دا د مسلمان معراج دی معراج المؤمن او معراج کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل شانه سره خبرې کړي هغوی پرېښوده وایي زه اودس وکړه 2 رکعته مونځ وکړه دا مونځ ډېر مختصر وکړه ورته وایي ای کافرانو ما دا 2 رکعته مونځ ولې دومره مختصر وکړه وایي د دې وجې نه چې تاسو دا ونه وایئ چې موږ د 2 رکعتو مونځ موقع ورکړه او د خو دا رکعتونه او دا رکوګانې او تلاوتونه دومره اوږدې کړې دي د مرګ نه یېرېږي وایي قسم په الله که دغه یره را سره نه وي چې تاسو به په ما باندې د بزدله مسلمان شک وکړئ وایي ما به دا 2 رکعتونه دومره اوږده کړی وی چې ځان به مې ډېر ستړی کړی وي دا څوک وایي دا خبیب رضی الله تعالی عنه فرمایي دې ته اوس ایمان وایي 2 رکعته مونځ کوي د مرګ نه مخکې وږی تږی روان دی روان یې که تنعیم مقام ورته وایي تاسو که چې څوک عمرې ته تلي نو مسجد عایشه ورته اوس وایي هغه د ټولو نه لنډ میقات دی عمرې اکثره خلک دا غیزې نه کوي څوک عمرې ته تلي مسجد عایشې نه که هغه احرام را تړلی او هلته تللی حج ته څوک تللی نو اوس الته دغه مسجد تنعیم مقام ورته وایي مسجد عایشه ورته اوس وایي دلته ورته یو د کجوري غټه هغه تنات دا ټک والا دی برابره کړله او خبیب رضی الله تعالی عنه پې داسې وتاړه لاسونه ورته داسې کړل او خپې مبارکې ځوړندې دي او لاسونه ورته کلک په مزو باندې د دې ډډونو پورې داسې وتړل یو لرګی داسې تېر کړی صلیب نشان سره او څه یې وکړل ورته وایي اوس به قتل کو ابو سفیان ولاړ دی او ټول دا غټ غټ کافران سرداران چې دي د کافرانو ولاړ دي او 40 هغه ځوانان یې راوستل توري ورته په لاس کې ورکړي نېزې ورته په لاس کې ورکړلې مزي ورته په لاس کې ورکړه چې درته مرۍ کې مزي واچوئ بېعزته یې کوي په تورې ووهئ په نېزو باندې سورې کوي چې د چا پلاران په بدر کې مردار شوي وو 40 ځوانان یې دغه راټول کړل ورته وایي موږ دې ملکه ووایي مړ مې کوي نو کله چې دا ملکۍ د دې نه مخکې دا څه وایي الله لاسونه یې اوچت کړه داسې لاسونه یې زور ورکړه اللهم احصهم عددا یا الله دا خلک وشماره دا کافران الله ټول وشماره الله دعا درته کوم خیري ورته وکړلې کافرانو ته وقتلهم بددا او یو بل پسې په هلاکت باندې قتل کا الله ولا تغادر منهم احدا یا الله یو بم زما د قاتلانو نه ژوندی نه پرېږدي دا خیره یې وکړل هغوی چې په کله یو ګزار نیم وکړه د خبیب رضی الله تعالی عنه یو څو اشعار وایي درته یې ویم څه وایي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي أو تسوي ولست أبالي حين أقتل مسلما وإذ پروا ما تنرازي اي كافرانو ولي وإذا الحمد لله ده اسلام په حالت کې ملکیږم على أي شق كان في الله مسرعي که په هر یو اړخ باندې زه پریوزم که اندام مې هرې خوا ته پریوزي که ښي لاس ته پریوزي اندامونه مې او که ګس اړخ ته که زما بدن دې اړخ ته پریوزي او که دې اړخ ته که مخې ته پریوزم او که شا اړخ ته پریوزم ولې کانا فی الله مسرعی الله جل شانه ته زما ورتګ دی هیڅ پروا ماته نه راځي زه خپل الله ته ځم د الله د دین دپاره قرباني ورکوم او دا ولې ماته دومره تکلیف راځي او زه څه هم نه ویم او غاړه مې د تکلیفونو ته ایښې ده وذلک فی دی ذات الاله و ان یشاء دا د الله او د مینې او محبت د خاطره او که الله پاک وغواړي یبارک علی اوصال شلو ممزعی زما په دې ټوټه ټوټه بدن کې به الله جل شانه برکتونه واچوي دا به را یو ځای کې پروا نه کوي همدغه رنګې والله جل شانه بدن را یو ځای که څنګه یې را یو ځای که دوی به د مخ د قبلې نه اړو او ده به خپله د مرګ په وخت کې مخ قبلې ته اړو بار بار یې داسې وکړه 1000 بار یې داسې وکړه د ده مخ به یې د مکې مکرمې نه اړو او د ده مخ به مکې مکرمې طرف ته تاوي د بس پرېښودی او کله چې دی شهید که نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو 2 صحابه مقداد رضی الله تعالی عنه زبیر رضی الله تعالی عنه دوی راولېږل دوی چې کله را کولاو کړه دي ځینه
کافران ورپسې شو. زبیر رضی الله تعالی عنہ د جسد مبارک ته دیکه ورکړله او څه چلو شو کافران چې را رسیدل نو ځمکې څه چلو کو ځمکه ورته کولاو شه او دای پټ که د کافرانو نه. دته څه وایي بلیع الارض. هغه صحابي هغه مسلمان چې خپل ځمکې ځای ورکړی دی دا څوک دی؟ دا خبیب رضی الله تعالی عنہ دی. هغه مسلمان چې د اسلام دپاره اول هغه د پانسۍ قرباني ورکړې ده دا څوک دی؟ دا خبیب رضی الله تعالی عنہ دی. زمارونو ګزارونه پې شروع کړل چې ګزارونه پې شروع کړل نو دا لاسونه یې تي وواله دا خپې تي ووالې دا غوږونه مبارک یې تي وواله. ځینې کافران د دې قصې د وجې نه مسلمانان شو چې موږ خبیب رضی الله تعالی عنہ سره ظلم کړی. ټوټه ټوټه یې که زما محترم ورونو د څه دپاره؟ د اسلام دپاره. د څه دپاره؟ د کلمې د لوړوالي دپاره. د څه دپاره؟ د محمد رسول الله سلم دپاره. واورئ یو څو ګزارې چې ورکړه ابو سفیان ورته رانږدې شو ورته وایي ای ځوانه ای خبیب ای انصاري ځوانه ای د اوس قبیلې اوسېدونکیه داسې وکړه چې ته مشرک شه واپس د خپل پلار او نیکه دین ته واوړه موږ به تا پرېږدو. او ورته څه وایي مسکی شو ورته بدن یې زخمي دی ورته وایي ای مشره وای قسم په الله که د ټولې دنیا بادشاهي راکړي د ټولې دنیا سره سپین زر راکړي یو لحظه به د اسلام نه وانه وړم. وایي وهئ یو څو ګزارې چې بیا وکړه ورته وایي ای ځوانه ای د اوس قبیلې اوسېدونکیه ای خبیبه داسې وکړه که دومره خو خواهش وکړه بیا به هم دې کولاو کړو چې ستا په ځای باندې ستا پیغمبر محمد رسول الله دلته تړلی وی او موږ پې داسې ګزارونه کولې صرف ووایه چې او چې زما په ځای باندې محمد رسول الله تړلی وی نو موږ به دې پرېږدو. خواهش صرف وکړه. حقیقت کې داسې په نفس الامر کې خدا کې دیم نه چې خو خواهش وکړه. دا ورته څه وی بیا ورته په مسکا شو. ای سادهګانو وای قسم په الله تاسو خو لا دا وی چې زما په ځای باندې به زما پیغمبر محمد رسول الله سلم دلته تړلی هغه باندې به ګزارونه کېږي د هغه به بېعزتي کېږي دا خو لا پرېږدئ. وایي که چېرته زه د خپلو بچو د خپلو لوڼو د خپلو ورونو سره په خپله کورنۍ کې ناست یم او د رسول الله سلم په خپه مبارکه کې یو ازغی لاړ شي وایي دا هم زه نه خوښوم. د رسول الله سلم په خپه مبارکه کې یو ازغی لاړ شي دا هم زه نه خوښوم. تاسو خو لا زما په ځای باندې ووایئ چې دا خواهش وکړه چې محمد رسول الله سلم دلته ستا په ځای تړلی لاړ قتل یې که او شهید یې که. زمارونو خبیب رضی الله تعالی عنہ د اسلام دپاره ډېره غټه قرباني ورکړې. د رسول الله سلم سره د مینې اندازه ولګوه. ځوانه تا ته ویم سپینګیریا تا ته ویم خورې تا ته ویم مورې تا ته ویم دا دین په ډېر تکلیفونو باندې را رسېدلی. قسم په الله کې دا داسې را رسېدلی لکه مو تاسې په دین باندې کومې لوبې کوو. ما ورته ویو چې منځونه مه کوه. خبیب رضی الله تعالی عنہ څو رکاته منځ وکړو؟ 2 رکعاته. رسول الله سلم تقریر په ثابت شو ته خبر شو ای وای ما تر خبیب رضی الله تعالی عنہ قصه څوک کوي چې څنګه شهید کو 2 رکعاته مونږ یو کو د خپل پانسې د خپل هغه کله چې د قتل زیته بوزي 2 رکعاته مونږ یو کو رسول الله سلم خاموش شو نو پته ولګیدله چې دغه مونږ رسول الله سلم ته خوښ دی په ټول امت باندې سنت شو. اوس چې هر څوک پانسي کېږي او مړ کېږي هغه په کار ده چې د خبیب رضی الله تعالی عنہ دا سنت را ژوندي کړي او 2 رکعاته مونځ خواهش وکړي زما